یو خپل ذمہواری خبر پوره کړې ده او په اسان طریقې سره دا علما پوره کوي الحمدلله. لیکن ذمہواری زما استاد نن موږ د ځان سره سوچ وکړو د ستربندۍ کې چې موږ خپل ذمہواری پوره کړې ده د مسلمان په حیثیت سره. نن کته یورپ ته لاړ شي یو يهودیم چې کله وفات کیږي خپل مال بچو ته نه پرېږدي هغه وصیت کې خپل دیني ادارو ته ورکړي چې راوي په رسک کې دي هغوی په خپل مال کې خپل پوپانو حصہ کړي د خپل ادارو ته ورلیکي تر خپل دین د پاره څومره کړي. دیو چې محترمانان هر ملګری د ځان سره د عزم وکړي عهد وکړي لوز وکړي خپل الله سره واده وکړي خپل علما ته مولا رحمان صاحب ته هغه ملګرو ته د اطمینان او ډاډ ورکړي. په مولوي صاحب مانه تر نه په خپل ذمہ داری کې کوتاهي شوی و ما پوره نه واده کړی په صحیح طریقې سره زه ډېر کمزور یم لیکن نن د تا سره دا واده کوم د خپل رب سره واده کوم تا زما بچي ته قرآن ورښولی دی تا زما بچي د مسلمان جوړ کړی دی زما په معاشره کې زما تهذیب ژوندی ساتلی دی. مولوي صاحب ځکه تا په خپل سر وګرځومه ځکه ستا پیزار خپل کبه زه ستا حق نشم ادا کولی لیکن نن درته دا اطمینان درکوم انشاءالله نن نه پس به زما په کاروبار کې ستا د دې مدرسې حصه وي زما په تنخواه کې به ستا د دې مدرسې حصه وي زما په زمینداره کې به ستا د دې مدرسې حصه وي. مولوي صاحب مدرسه زما استاد شریک د نن پس به دا په شریک چلو انشاءالله حضور انشاءالله چې د قیامت په ورځ الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو الله دې ورسره ملاقات وکړي امین وایي. دا ورته ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما عملونه کمزوري وو لیکن الله پیغمبر یو عمل وکړ او په غیره ته فخر دی نن مې سترګې اوچتې دي د هغې د وجې نه نن ډاډه یم الله پیغمبره کله چې دنیا کفر را جمع شوی و زموږ مدرسې کمزوري کولې اهل حق علماو د کمزوري کولو کوشش یې کوو الله پیغمبره هغه وخت کې الله پیغمبره ما د خپلو بچو د خوړو نونۍ راغستې وه ما د دوی سره نیمه کړې وه ما پکې د دې